احادیثو کې شته دي چې کله اسرائیل حضرت نوح پیغمبر نه سیلي وي خستله روح یې ته نه قبض کولو چې کله حاضر شو اسرائیل نوح پیغمبر سره روبرو شو نو ورته یې چې څنګه راغلی هغه ورته یې چې زه غواړم روح قبض کړم تو زندگی ختم دی نو نوح پیغمبر حالانکه انبیاو کې اطول العمر نبی دی ټولو نه طولني ترین عمر د نوح دی یعنی 400 عمر یې کړی دی مثلا صرف ایدی عمر چې قرآن کې نبوت عمر راغلی دی چې نبوت و رسالت عمر یې کړی دی نو 950 سال صرف دی نبوت و رسالت عمر کړی دی دینه عمر زیات کړی دی کله چې اسرائیل ورته یې چې زه قبض روح کوم سیلې وي غواړم د نه واخلم نو هغه ډېر زیات حیران شي نوح پیغمبر پوښتنه وکړي اسرائیل نه 2000 غواړي ما نه روح واخلي دوره کم عمر مې تېر کو 2000 غواړي ما نه روح قبض کړي نو 2000 عمر تیر شولوی ما اسرائیل ورته یې چې دا ته کم بریښي دوره زیات عمر د کړی د انبیاو کې ټول نه زیات عمر تا ته میلاو شوی دی دوره زیات عمر تا ته په سونو کالو عمر تا ته کم بریښي بیا دا پوښتنه ورنه وکړي چې دا عمر تا ته څنګه وبرېښېدو څنګه د تیر کو هغه ورته د ټکي ادا وکړي چې ما ته داسې وبرېښېدو لکه یوې کمرې ته کور ته نوځې یوې دوه دروازې یوې دروازې نه نوځې بلې دروازې نه وځې دا شی ما ته د عمر وبرېښېدو دوره ستر عمر ما ته هېڅ قسم ته محسوس نه شو دوره زر تېر شو ما باندې نو اسرائیل ورته وایي چې دوره زیات عمر تا ته کم بریښي نو هغه عمر تا ته څنګه بریښي چې اخري زمانې والا کوم کسان دي هغوی عمر خو ډېر زیات کم دی تا په مقابله کې هغوی عمر پوښتنه ورنه وکړي څومره دی هغه ورته چې هغوی عمر زیاده سے زیاده 60-80 سال 90 سال و هغه هم ټول دنیا حرص و لالچ کې دنیا والا سوچو کې دنیا هم و غم کې تیروي نوح پیغمبر ورته وایي که چیرې پروردګار عالم دوره کم عمر ما ته مقرر کړی وي یا دوره کم عمر ما وی نو ما به ټول عمر سجدې کې یوې سجدې کې یا یو رکوع کې تیر کړی و که چیرې دوره مختصر عمر پروردګار عالم ما دپاره مقرر کړی وی کسه هغه د نوح ولا دوره طولني عمر هم هغه دپاره دوره زر تیر شو پوی ور باندې نشو ما تاسو په کار دی چې دغه عمر ته دوره اهمیت کایل نشو هغه عمر هغه زندگی ډیره مهمه ده په کار دغه حواله سره ما تاسو غافل نه وو متوجه وو هغه سوچ وی هغه فکر ما تاسو سوي هغه جوړول هغه ابدانه سوچ وی انسان څنګه زندگی څنګه انسان آباد کی دا ډیره مهمه خبره ده مو هغه زندگی حواله سره اکثر غفلت حالات کې زندگی تیرو ټول هم و غم سوچ و فکر مو دغه زندګۍ نه لپاره کوو